بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کو په ماوت السر باندې یا کرینکل سورس چې کوم دي چې په خوله کې د پولې غوندوري راخیږي د هغې وجې وایو او د هغې علاج وایو چې دوی به موږ علاج څنګه کوو. اولنۍ وجې وایو چې د کوم وجو نه دا راځي. اولنۍ مین وجې چې دې کې زیات تر کمزوري راځي. ویټامین B12 ډیفیشنسي چې په باډي کې راشي نو د هغې د وجې دا مسله راتلی شي. د زنک د وجې نه کیدی شي چې د زنک کمی هم راشي په باډي کې نو د هغې د وجې نه خوله پخیږي. بل چې ترډ نمبر دی فولیټ د وجې نه هم ډېر زیات کمی په وجود کې راځي، وجود ګډ وډ کېږي او د هغې د وجې نه په خوله کې دا مسله جوړېږي. د آیرن د کمي د وجې نه کېږي، چې کوم باډي کې آیرن کمی راشي د آیرن سکروز کمی راشي نو د هغې د وجې نه مطلب د السر کېږي. بل چې نیکسټ کوم دی بریشز، کم خلک چې په دې غاښونو کې د نیغولو دپاره د ډینټل والا بریشز کوي دې د وجې نه هم ډېر زیات دا راتللی شي. بل کوم خلک چې ګرم خوراکونه ډېر زیات سیوا کوي، مطلب سپایسي فوډ استعمالوي، بریانیانې یا نور داسې تارخه څیزونه چې مرچکۍ داسې څیزونه په هغې کې ډېر زیات سیوایي، یا ګرمې اوبه استعمالوي. یا د ګرمې اوبو مطلب دا چې چای ډېر زیات استعمالوي. کوم خلک چې چایونه ډېر زیات څښي په هغو کې هم دا مسله ډېره زیاته کامن. بل وایرل انفیکشن هم کیدی شي، د وایرل انفیکشن د وجې نه هم کیدی شي، یا زیاتو خلکو مرۍ خوږي د هغې د وجې نه کېږي، یا سینې خرابه وي د هغې د وجې نه کېږي، یا ګرم میډیسن استعمال کوي د هغې د وجې نه کېږي. ټیک ده. یا بعضې خلک هغه ټوپیسټ داسې استعمالوي چې د هغې ټوت برش د وجې نه هم دا ډېر زیات کېږي، ډېر کلک کلک استعمالوي، ماوت واش نه استعمالوي، یا داسې څیزونه کوي د هغې د وجې نه دا کېږي. داسې د خطرې څیز هم نه دی، خو زه تاسو ته سیمپل ټریټمنټ ښیم چې تاسو کوره دې ته ویټ کوئ 7 نه واله د 10 ډیزه پورې چې تاسو ویټ وکئ، انتظار دې ته وکئ، دا په خپله باندې ښه کېږي. خو که دا ډېر کمپلیکیټډ کېږي یاره چې نه ښه کېږي نو دې دپاره تاسو سیموجیل شو، ډاکټرین شو، بونجیلا شو، دا تاسو دې دپاره ښه ښکلی استعمالولی شئ، دې سره دا ښه ښکلی ټریټ کېږي. خو که یو څیز د دې سره نه ښه کېږي او دا یو کمپلیکیټډ طرف ته ځي، مطلب یا یو دی یا دوه دي یا درې دي، خو دا په ټوله خوله کې خورېږي او خوله ټوله نیسي چې بیا د انسان د سره څه خوراک نشي کولی، نو د هغې دپاره بیا ډاکټر ته تله پکار دي چې هغه نور ځي مخکې ډایګنوز کوي یاره چې دا د څه وجې نه کیدی شي، چې یاره دا کینسر نه یا دا نور څه داسې ایشو نه چې د هغې د وجې نه دا شوي. خو سیمپل ما تاسو ته ووایي چې کم خلکو ته دا ډېر زیات کېږي نو دا کوم څیزونه چې مې درته ووایي چې په دې فارموله عمل کوئ، دا ټول څیزونه د طاقت چې کوم څیزونه دي یا بریشز دي یا وایرل انفیکشن دي، د دې نه ځان ساتئ نو په خپله به ستاسو خوله د ودین 7 ډیز نه واله د 10 ډیز په منځ کې په خپله باندې دا کور کېږي وداوټ میډیکیشن. خو که دا څیزونه کېږي کمزوري راځي او تاسو استعمال کوئ بیا هم نه کېږي نو تاسو دې سره دا ډفرنټ میډیسن دي، سموجل دي، ډیکټرین دي، بونجیلا دي، دا هم د دې سره یوز کولی شئ او دې سره دا مسله بالکل کلیر شي.